نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. دا سورة یوسف تے زمونږ نن دویم درس تے په سورة یوسف کې. د سورة یوسف 4 نمبر آیت تے او د 12 رکوع پاره 11 رکوع ده. د دې آیتونو مبارکو اول ترجمه داسې ده: اذ قال یوسف، یاد کا وخت چې فرمایل یوسف علیہ السلام لأبیه خپل پلار ته، یا ابتی اے پلار زما، انی رأیتو بیشک ما لیدلی دی، وینم په خوب کې 11 کوكبا یولس ستوري، والشمس والقمر او نور او سپوږمۍ وینم، رأیتهم دا ټول وینم، لی ساجدین چې ما طرف ته سجده کوونکي. قال یعقوب علیہ السلام او فرمایل یا بنیا اے بچڑیا، لا تقصص رؤیاک ما بیان واخفل خوب دی علی اخوتک پخپل ورونو باندې، فیکیدو بس دی و مکر جو کی لکتا لپارا، کیدن مکر و حلا، ان الشیطان بیشکا شیطان للانسان د انسان لپارا عدو مبین دشمن خطار دی. وکذالک امدارنگی سنگا چی خوب کی منگتا تزیر در کو، یجتبیکا مغورکوتا، یجتبیکا ربکا ورکیتا ربکا ربستا، ویعلمکا واللہ تعلیم در کیتاتا، رب تعلیم در کیتاتا، من تأویل الاحادیث دا خوبنو دا تابیرنو، ویتم نعمته او پورا کئی خپل نعمت علیک بتابانے، وعلى آل یعقوب او پا اولاد او آل دا یعقوب علیہ السلام بانے، کما اتمها لگا سنگے چی پورا کلی دا نعمت علی ابوئی کستا پکلارارو بانے، من قبلو چی مخیو چی ابراہیم علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام. ابراہیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم، بے شکر افستا پویا دے دا حکمت خاون دے. دا دی آیتون مبارکو ترجمه. دی آیتون مبارکو کی د یوسف علیہ السلام د خوب ذکر کیږي. یوسف علیہ السلام تفسیر ساوی کی چې د عمر 100 کالو، څومره 100 کالو عمر، او بیا د پلار یعقوب علیہ السلام دا عمر 115 کالو، او بیا دا غنیکو چې دلته ذکر شوی اسحاق علیہ السلام دا عمر 180 کالو، او بیا دا اغپلار ابراہیم علیہ السلام دا عمر 115 کالو، او بیا یوسف علیہ السلام عمر 100 کالو، حکم وقت دا خوب ویني دغه وخت دا عمر 12 کالو، 12 کالی بدا وقت عمرو چې دا خوب ولیدو. خپل پلار ته بیان کو، پلار وته بچیا دا خوب دی ګورې شاته بیانوما، رون ته نیمه بیانوا، ولی شیطان ملګری دی، آیا شیطان و بیا چرته مینځ ته راشي او بیا به حیلې او مکرونه به جوړ کړي او تا ته به تکلیف ورسوي. نو مه کوه دا کار. معنا دا خوب دی ځان سره وساته، دا داسې خوب دی چې نیک خوب دی. دیگر حدیث مبارکو کی د خوب تقسیم راغلی دی. یو خوب
هغه ته حدیث النفس وای. حدیث النفس هغه خوبي چې سړی درځي کم کارونه وکي یا وویني کم خبرې وکي واوري نه هغه خبرې هغه کارونه دی بیا په خوب کې ویني دې ته حدیث النفس وای. د دې څه ادبار نه څه تعبیر نه صحیح هو بس دا درځي هغه صرف ذهن ډک وي د هغه خبرو د وجنه د کارونو د وجنه د خوب کې بیا خبرې راځي. دویم نمبر اضغاث احلام، باطل خوبونه دا شیطانی خوبونه ګډ وډ خوبونه د دې څه تعبیر نه. شیطانی خوبونه د یری خوبونه نو دم سو اعتبار نه لري. دریم نمبر خوب رؤیا صالحه، نیک خوبونه د دې تعبیر وي د انسان ژوندۍ کې اثر کوي او دا رنګ دته مخ ته سرازي الله تبارک وتعالى ته اشاره وکي داغه تعبیر خوري طریقې سره راشي نو بیا داغه خو اثر راځي. یوسف علی السلام دا خوبم پاغه نیک خوبونه کیو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چې خوبونه دا د نبوت زما د نبوت شپږ سلويختمه ایسا حدیث مبارک کې دا راځي. شپږ سلويختمه ایسا یعنی معنا دا علماء فرمایي د دې حدیث محدثین د دې تفسیر کې لیکي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت وخت چې پاغه قرآن او دین مکمل شوی دا 30 کالو 10 کاله مکه مکرمه کې 14 کاله مدینه منوره کې نو دغه 30 کاله د نبوت زمانہ وا او د دین مخ کې چې نبوت لا نو راغلی شپږ میاشتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیک خوبونه لیدو. نو دا شپږ میاشتې د 30 کالو ته نسبت واخلي علما فرمایي دا شپږ سلويختمه ایسه جوړیږي. شپږ سلويختمه ایسه دا شپږ میاشتې د هغه عمر په اعتبار سره جوړیږي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې دا شپږ سلويختمه ایسه ده. نو دې جنا خوب لیدل دا انسان مسلمان کوي خدای خپل تعبیر پکار دی. په دې باندې چې کوم خلق ماهرانی هغه له خوب پکار دی خپل قریبي دوست له پکار دی چې باندې سو خبر کیږي هر چا د خوب نه بیان ہے ته هر چا د خوب خپل بیان کو غلط تعبیر وتی وباسي. لکه یو کس خوب لیدلو او بل کس ته بیان کوي وای صاحب خوب لیدلې څنګه وای راته کنه چې خوب تعبیر له وباسي وای څنګه خوب دی وای خوب دی چې یو خپل په مشرق دا یو په مغرب دا داسې خوب وینم ځان داسې وینم. نه دا سړی وته مذاقن وای شکر دې چې را پاسې دلی او شکر دې لیدلې نه چې تا دومره لکه کول او شی چې په مشرق او مغرب ته خپل رسیدلې دي لا خوب تباش. یو بل صاحب چې هغه د خوبونو ماهر هغه د یو ورځ خوب وی وجدا مې خپل دوست ویلو هغه د خندا دې جوړ کړ هغه ته دا خوب دی هغه ته نه ویلې د دنیا بچی الله درکو. نو معنا دا چې خوب با ځان سره ساتي خپل نږدې رشتہ دار ته وایا ځان سره یاد کا او دارنګه ماهر کس ته وایا شاید چې دا خوب په اغنی خوبونه کې الله تبارک وتعالى ستا په ژوندۍ کې ښه اثرات راولي. نو دا په قران کې د دې خوبونو ذکر شته په حدیثو کې شته زموږ په دین اسلام کې شته. او بیا اذان له خبره چې د انبیا خوب وحی وي او د نور خلکو هغه بیا په هغه څه دلیل نه جوړیږي خو لیکن د ظاهري ژوندۍ لپاره چې کوم نه یو ځان لپاره یو دلیل جوړی دی شي چې دنیا کې انسان ته پیدا نه لو شي. نو دا خوب ذکر شو چې په دې کې یوسف علیہ السلام فرمای چې زه یو ستوري وینم او یو نور او یو سپوږمۍ وینم چې دا ماته سجده کوي. علماء فرمایي د یو ستورنا یو سرور مراد دي او د نور او د سپوږمۍ نه پلار او مور مراد دي. یعنی دا درست بیا مراد کیږي. سلوخ کال بعد د دې خوب تعبیر بیا الله تعالی ورکو. سلوخ کال بعد د دې واقعي په اخر کې براشي. معنا دا چې خوب دی نو دانه چې سبا په انتظار چوری ورګه سبا کیږي یا هفته په میاش پس انتظار اس پتہ نه لګي د خوب تعبیر کله تعالی راځي. یوسف علیہ السلام خوب تعبیر سلوخ کال بعد کوم نه راغی. نو دغه آیاتونو مبارکو کې الله تبارک وتعالى ذکر کړ د یوسف علیہ السلام خوب
او دارنګ ورپسې الله تبارک وتعالى فرمای چې ګوره مونږ تا ته به د خپل نعمت درکو چې دا باندې تام کو پوره کو څنګه چې ستا پلارانو سره مې ښېګړې کړې احسانات مې سره کړو هغه نعمتونه نبوت یعنی تا ته نبوت درکو تا ته مونږ د خوبونو تعبیر درکو ته چې کوم نه دغه خلکو ته بیا بیان کوي خپل نبوت او دارنګ د خلکو د خوبونو تعبیرونه وباسي مور پلار ستا باغی باندې دا نعمت مونږ کړی دی ستا په مشرانو مونږ کړی دی نو دغه ځای پورې د دې روکو اختتام وشو دغه آیتونو مبارکه او دغه ترجمه او اسنه دغه تفسیر ان شاء الله مخکې درس کې و بیا مخکې روکونه بیا وایو واخر دعوانا الحمدلله